یو بل کس د هغه نوم دی رابرټ سپنسر، هغه په امریکا کې دی. د 28 کتاب لیکلي دي. 28 په 28 کتابو کې یو کتاب چې دی د هغې نوم دی کریټیکل قرآن کتاب. کریټیکل قرآن کتاب هغه کتاب چې تاسو وګورئ که نه کولاوی کې د الف لام میم نه شروع کړی سورې فاتحې نه او په ون ناس یې ختم کړی دی او د ځان یې ترجمې لیکلي د ځانه. دا څنګه چې اوس موږ په خبرو کې ډسکشن کوو که نه چې د انشاءالله په ځای نعوذ بالله هغې انشاءوم وایي، دا دوی په قص وایي، دا دوی په قص دغه شانتې دغه کوي. 28 کتابونو کې یو بل کتاب دی د هغې نوم دی از محمد اگزسټ، ډیډ محمد اگزسټ، چې محمد صلی الله علیه وسلم او کنو. د دې رابرټ سپنسر دا دعوه ده چې په تاریخ کې د محمد صلی الله علیه وسلم دغه نو کیریکټر نو، نعوذ بالله، وایي چې دا یو نوم و څنګه چې نن حج عمرې له موږ لاړ شو که نه او هغه نوم چاله نه ورځي یو بل ته محمد وایي، نو هغې دې شي سره دی له دغه ورکوي. بل یو کس دی بوسفورډسن یې نوم دی، دا هغه کس دی چې کوم په دې ګستاخانه خاکو کې ماهر دی، د ټولو نه زیاتې ګستاخانه خاکې دغه کس ګټلي دي. اوس دا کوم ډسکشن چې زمونږ د دې شروعات نه مخکې وشو د دې ایکس مسلمز حوالې سره، نو دغه درته لږ ووایم دا هغه ټتو پتو دشمنان دي زمونږ، دا زمونږ هېڅ هم نشي کولی. دوی صرف دا داسې خلک دي، دا په دې انډیا کې ناس، ایران کې ناس، پاکستان کې ناس، یو ځای بل ځای، دوی خپلې چینلې چلی. په چینلو کې دوی څه کوي؟ دوی راځي په یوټیوب باندې کولو کې قرآن مجید او په خلکو ته وایي چې صرف مؤمنین وایي راځئ چینل ته، صرف مؤمنین، مطلب وایي صرف مسلمان راځئ، دوی ورته ناست دي. نو یو دا ایډم سیکر دی، د ده نوم دی چې دی دا پانډت دی اصل کې. یو ورسره ایکس مسلم ساحل. ایکس مسلم څه ته وایي؟ ایکس مسلم وایي مرتد ته، مرتد، چې مرتد واجب القتل دی. نو هغه یو بیله موضوع ده، په هغې به بیا چېرته یو ټیم کې خبره کوو چې یاره دا مرتد که فرض که اسلام ته راځي نو زمونږ به څه دغې، خو به هر حال دوی اسلام ته را روان نه دي. نو د دې دپاره مونږ د سایبر اسلامي الجهاد آغاز وکړو. د جهاد دا نوم ډېر زیات بدنام شوی دی، خو زما خیال دا واحد کوو چې مونږ په دې څیزونو کې زمونږ څه رول دی او مونږ به کوو څه، زمونږ مخکې ویژن څه دی. زمونږ چې دا ویژن دی، مونږ نمبریک سلوګن خپل دا جوړ کړ، دا زمونږ ناره ده. ما نه هغه خپله جنډه ایره شو، ما له دې خپلو ملګرو جنډه هم جوړه کړې ده، محمد صلی الله علیه و آله وسلم کا دشمن ہمارا دشمن. دا زمونږ بس ساده یو ناره ده. پیغمبر علیه السلام دشمن زمونږ دشمن، که خدای دې کي نیدرلینډ خو دغلته دی، دغلته که په سپومې وي که نه نو هلته به مو پسې د تلو دپاره مونږ کوشش کوو، که دی هلته مو. دا خو دلته دی، دلته خلک وایي زمونږ رسۍ نه کېږي. د رسۍ خبره راته کوم چې رسۍ هغې ته زمونږ څنګه کېږي. 32 آیډیانې، 32 د ټویټر آیډیانې ما په دې مردارانو بیلې په دې 18 کالو کې. خو هغه ته زه ما ته وایي په جواب کې چې ته به زما څه وکړې، نو زه ورته په جواب کې هم دا ګیرټ ویلډر رابرټ سپنسر ما سره ډایرکټ په ډایرکټ خبرې کوي. دا ایکس مسلمز او دا چې دي دا خو ټتو پتو دي، دا خلک په یوټیوب غواړي چې موږ سره خلک خبرې وکړي. دا ګیرټ ویلډر چې ما تاسو ته څنګه ووایي چې په اسمبلی کې د ده د 132 نه زیات سیټونه دي، په سینټ کې د 34 نه زیات سیټونه دي، دې سړي ما سره رابطه، دې ما داسې پېژني لکه خادم حسین ریزوي. زما اسم نشی کولی او زه به ستاسو ډېر څه وکړم، ځکه چې زه لا انډر پروسس یم، زه لا اوس تاسو پسې کوشش کوم، زه جهاد ته ځان تیاروم او تاسو تیار یې. تاسو مونږ له ټیم مه راکوئ، مې تاسو چې څه کوئ هغه کوئ. دغه 30 کتابونه دي ولیکل، نور به څه لیکي، خو زه مې لګیا اوس یو بل کتاب په 21 نومبر را روان دی، د دې ګیرټ ویلډر د الیکشن نه یو ورځ مخکې دی به خپل دغه کتاب هم شایع کوي. یا د څه کتاب دی؟ د امپایر آف ګاډ. نو هغه کتاب کې د څه لیکلي دي؟ قسطنطنیه. قسطنطنیه مونږ د حدیث په خوشخبری باندې ګټلې دی د سلطان محمد بن فاتح په وخت کې. نن دوی دا خبره کوي چې 2000 کاله زوړ سیستم او مسلمانانو مونږ نه وی په زور واغېسته او وی دوی اوس وی دا بیا زمونږ لاس. نو په دې دا کتاب لیکلی دی، د امپایر آف ګاډ دی دغه کړی دی. اوس خبره داسې ده زمونږ چې څنګه سلوګن دی، ناره ده چې محمد صلی الله علیه وسلم کا دشمن ہمارا دشمن، دې سره زمونږ یو ګول هم دی، مقصد هغه ګول څه دی؟ د سایبر دنیا اسلامایزیشن. مونږ اوس دا یو آغاز کوو
چې په ګراوند باندې خو مونږ ته یا څوک غوږ ږدي یا نه ږدي، خو دا خو مونږ ته پته ده که نه چې مونږ سایبر دنیا پلیئرز یو. مونږ که مثال خبره که ګانې وایو که ټپې وایو که ډرامې جوړو خلک مونږ ته ګوري، مونږ خلک اوري. نو مونږ په دې خبره مجبوره شو چې مونږ راپاسېدو او د دې خلکو خلاف مونږه کمپین شروع کړ. څنګه رولز به وایلیټ کېدل. اوس یو ورځ داسې کار وشو چې ګیرټ ویلډر پوسټ ورکړ چې نو مور محمد، نعوذ بالله. دا زما دپاره مرګ و چې دا پوسټ ما ولید، ما یا الله نو بس دونه بېوسه شو. لکه ما چې څنګه دا پوسټ ولیده، د ویډیو 8 سیکنډه کلیپ جوړ کړو او په هغې کې لیکلي چې نو مور محمد، دا د ګیرټ ویلډر لیکلي چې ما دا څنګه ولیده. نو هغه خبر هغه بې اختیاره مې ورته جواب کې ولیکه نو مور کفر، چې ته دا ویم باقي ستاسو دا کفر هم باقي نه منو، دا اوسه پورې ستاسو د حق او د حقوقو خبره کوله، باقي د سره دام نه منو. او د نو مور کفر اواز هم په سایبر ورلډ په هیشټیګ کې خورول شروع کړه. ویدن 15 منټه د هغه نو مور محمد والا ویډیو ډیلیټ کړه ټویټر، او زما نو مور کفر پاتې شو. الله حق دی. او دا میسج مې ورته وکړو چې زه به سیمه چې زه به د نبي دفاع کوم، هغه ذات دفاع کوي چې ځان ټینګ کې. مې زما غوندې کمزورې سړی د پسې نن را پاسولې دی. ما دی مشرانو ته زه دا ویم چې زه تاسو ورته نه مخامخ کوم دې ټتوانو ته. کله چې د دې هغه پاپان او هغه پادریان او ټسوان بچوان راشي، اول دې مونږ چپ کي، نو بیا دې زمونږ علم سره کینی.